یوه سپین ساري ښځه دی، یو سپین ږیری دی، زړبوډۍ وجې نه روژه نشي ساتلی، اویا کولی دي او اتیا کولی دي. دا هغه دوو حالاتو نه خالي نه دي، د سپین ساري ښځه یو سپین ږیری سړی، د دوو حالاتو نه خالي نه دي. کوم دوه حالاته؟ یو یې بیخي نشي ساتلی، بیخي یعنی پښتو خبره څه منټ ته نشي ساتلی، په کور د 24 غنټې د خوراک کوي. یو یې ساتای شي، واسې لري خو بېوه به یې کوي، غورځوي، مشقات یې ډېر دی، تکلیف یې ډېر دی، روژه یې خرپوي. دغو دوو حالاتو کې فرق دی. که د بیخي نشي ساتلی د سپین ساري ښځه یو سپین ږیری سړی، ایدي نه روژه شته نه یې کوړوا شته. اوس مو زده شه مسله؟ څه بیخي نشي ساتلی، منټ ته نشي ساتلی، نه یې روژه شته نه، بس دغو ته اسانه شوه. ساتای شي خو ډېر تکلیف سره ساتي، روژه یې نشته کوړوا یې شته. د دویم کیسونه بیل شول. کیدای شي زه 100% نشم ویلی، اکثر څه بیخي نشي ساتلی، ساتیاونه د وو شپېته یا 15 شپېتو کې څه وي، دو دې ساتای شي خو ډېر تکلیف سره دې ساتي. دا څه بیخي نشي ساتلی، نه روژه شته نه ساتای شي خو مشقت سره ساتي، دې شی دی روژه یې شته که نشته، کوړوا یې شته. یو بل ورته عربۍ کې عطاش نه یایي، تندې بیماري دی، تندې بیماري یا شوګر نه دی، یا ګردو مسله دی، تندې بیماري دی. ایدي والا هم دوه صورتونه دي، یو بیخي برداشت نه بهار دی، منټ منټ کې د اوبه چیکي، ایدي روژه نشته کوړوا یې هم څه تاسې وایي زه به پوه شم نشته دی که خو داسې بیماري دی تندې والا څه برداشت یې کولی شي خو ډېر تکلیف ورکوي، روژه تکلیف ورکوي، ایدي بیا روژه نشته کوړوا یې شته دی. بس دا مسله به ذهن کې تاسو ته کلیر شوي. څه دوباره یې بیا پوښتنه ونه کړئ. صلوات محمد